سورہ نور اتلسمه سپاره آیت نمبر 28 د معاشرې د اصلاح لپاره په مخکینی آیت کریمه کې الله تعالی منه د دین او که چې تاسو د خپل کورونو نه علاوه د نور چا کورونو ته مه داخليږئ تر څو پورې چې تاسو د هغې نه اجازت نه طلب کړئ. اوس که چېرته تاسو لاړئ مخکې خو هغه و چې اجازت بیا میلاو شو د اجازت نه وروسته به داخل شوئ. اوس په دې آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي چې که چېرته تاسو لاړئ تاسو ورته دروازه وټکوله تاسو اواز وکړو خو په هغې کور کې څوک موجود نه دي تاسو له چا جواب در نه کړ نو فإن لم تجدوا فيها احدا چې تاسو پکې هیڅ څوک بیا نه مونې فلا تدخلوها دې ته مه داخلېږئ بغیر د اجازت نه د بل چا کور ته ته څرنګې داخلېږي ځکه دا ملکیت د هغه دی او په ملک د غیر کې تصرف تاله جایز نه دی نو تاله په کار نه دی چې ته بغیر د هغه د اجازت نه د هغه کور ته ور داخل شي. دومره ده که چېرته هغه تا ته اجازت وکړي چې راځه کور ته راننوځه د هغې نه وروسته ور دننه شه خو چې تر څو پورې هغې اجازت نه دی کړی نو مه دننه کېږه. دین اسلام ته موږ وګورو نو دین اسلام څومره ښایسته دین دی. موږ ته هغه اصول هغه شرایط هغه اوامر موږ ته ذکر کړي دي په کومې سره چې زموږ خپل منځي تعلقات هم برابر پاتې کېږي زموږ په منځ کې تعلقات هم نه خرابېږي ورسره د الله تعالی د طرف نه په دې باندې د اجر او د ثواب وعده شوې ده نو هغه هم موږ ته میلاویږي. اوس که موږ وګورو د چا کور ته بغیر د اجازت نه چې یو انسان ورننوځي نو د پښتو په معاشره کې چې وګورو یو انسان ځان ته مسلمان وي یو کس ځان ته مؤمن وي نو هغه هر کله دا نه خوښوي چې زما کور ته بغیر د اجازت نه څوک راننوځي نو الله تعالی په دې باندې بند ولګو چې تاسو ته تر څو پورې هغې اجازت نه دی کړی نو مه ور دننه کېږئ. نن سبا دا څیز ډېر زیات عام شوی دی ور دننه کېږي خو نه خو چېرته لرې به یې خپلي چېرته د نیا او د نیکه او چېرته پخواني چېرته لرې زمانې ته به لاړ شي نو د هغې ځای کې به ورسره نسب میلو شوي چې کور ته راشي په ور کې به سر رادننه کړي او ور به وډبوي کور څوک شته اواز به وکړي نو چې تپوس کې چې کور څوک شته نو د بار نه اواز وکړه یا د بار نه ور وډبوه تا سر رادننه کولو ته څه ضرورت دی. بیا داسې هم کیدی شي چې سر رادننه کړي وګورې راوګورې همداسې رادننه شي همداسې را روان شي په دې سره په معاشره کې فساد پیدا کیږي فتنه پیدا کیږي ځکه چې دې پردي کور ته ورننوت نو په پردي کور کې به پردی زنانه موجود وي په پردي کور کې به نامحرم موجود وي د ده په هغه باندې نظر پروزي د دې د وجې نه به د ده په زړه کې شیطاني وسوسې راځي د دې د وجې نه په فتنو کې او په فسادونو کې به دې اخته شي نو د دغې فتنې او د دغې فساد د ختمېدو لپاره الله تعالی دلته حکم وکړه فلا تدخلوها مه داخلېږئ دې ته حتی یؤذن لکم تر دې پورې چې اجازت وکړي شي تاسو ته اجازت درته صراحتاً وکړی شو یا داسې و چې یاره تا ورته رنګ وکړه هغه درته وایي زه په فلانکي ځای کې یم ته کښېنه زه درځم د هغې نه وروسته ورشه کښېنه یا هغه درته د دننه نه اواز وکړه چې راځه راننوځه د هغې نه وروسته ورننوځه خو بغیر د اجازت نه د چا کور ته کتل ورننوتل حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو یو کس راغی داسې په کړکۍ کې وکتل پرده وه هغې پردې کې وکتل وروسته چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دې کس دغه شانتې کار کړی دی نبی علیه السلام سره په لاس کې یو نوکیله څیز و تیره څیز و نبی علیه السلام وایي که ما دغه کس لیدلی او ما به په دې باندې ویشتي و چې دله ما دا سترګې راوښکې وې الله حکم کړی دی چې بغیر د اجازت نه د چا کور ته مه وردننه کېږئ مه ګورئ دی بغیر د اجازت نه څرنګې زموږ کور ته او په دې پرده کې دی خوا ګوري دارنګې بل ځای کې دا حکم هم کړی دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه وایي نبی علیه السلام فرمایلی دي چې یو کس تا کور ته بغیر د اجازت نه ګوري یو کس تا کور ته بغیر د اجازت نه درننوځي دله دا سترګې راوباسه دا سترګې وله ماتې که په تا باندې هېڅ حرج نشته. اوس دغلته موږ وګورو نو نبی علیه السلام څومره سخت وعید ورکړی دی داسې نه دی ویلي چې الله تعالی به ده ته سزا ورکړي هغه خو به هم ورکوي خو د دې نه هغه ډېر سختوالی دغه کېږي معلومیږي ښکاره کېږي چې نبی علیه السلام وایي دا سترګې ترې وباسه چې آینده څوک دغه شانتې کار نه کوي نو حتی یؤذن لکم تر دې پورې چې اجازت وکړي شي تاسو ته وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا اوس که چېرته تاسو ته ویلي شي چې واپس شئ یعنی په کور کې څوک نشته یا واپس شه
یا په کور کې هغه کس موجود دی خو هغه ته وایي یاره زوزګار نه یم زما بل څه کار دی نو ته واپس شه. اوس په دې باندې د خفه کېدو څه خبره نشته، ځکه الله وایي چې تاسو ته وایي چې واپس شئ نو بیا واپس شئ، بیا هلته پاتې کېږئ مه ایسارېږئ مه. ځکه بعضې کرتې داسې هغه انسان یو کار کوي چې هغه د بل ته ښکاره کول نه غواړي، هغه په داسې کار کې اختی چې نه غواړي چې دا بل کس په ما خبردار شي، یا دا هغه هم داسې چې ته غوسه ورغلي یا بل څه کار یا تا سره خبرې کول نه غواړي، هغه درته وایي چې ارجعوا واپس شه، نو بس بیا دغې کې هیڅ خبره نشته، هیڅ د خفګان خبره نشته. ته ورته وایې چې او تا ما ته وایي چې واپس شه، ته به چې راتلې ما به بغیر د اجازت را دننه کولې او ته اوس ما ته وایې چې یاره واپس شه. نو چې هغه بغیر د اجازت نه درتله نو هغه خو ستا کمي وه که نه، تا به ورته ویلي چې یاره مه راځه. نو په داسې قسمه خبرو باندې جنګ جګړې په داسې قسمه خبرو باندې په خپل منځ کې تعلقات دا خرابول نه دي پکار، ځکه چې د قرآن کریم تا ته حکم دی نو کله چې یو طرف ته قرآن راشي بل طرف ته انسان راشي، قرآن تا ته وایي په دې لاره باندې لاړ شه، انسان تا ته وایي په دې لاره باندې لاړ شه. نو موږ مسلمانان یو، زموږ د ټولو دا عقیده ده چې قرآن به موږ ته صحیح لاره ښیي. نو چې موږ وایو چې قرآن موږ ته صحیح لاره ښیي نو چې موږ ته وایي په دې لاره باندې ځه موږ به په هغې ځو، که انسان راته وایي په دې باندې ځه نو موږ به په هغې باندې نه ځو. د دې د وجې نه قرآن کریم موږ ته حکم کړی دی چې فرجعوا واپس شئ، ځکه هو ازکا لکم دا ډېره پاکیزه خبره ده ستاسو دپاره، ډېره پاکه خبره ده ستاسو دپاره. لفظ ازکا یې ذکر کړی دی، زکات د دې نه وتی دی. زکات موږ څه ته وایو؟ د خپل مال نه ورکول د الله تعالی په لاره کې. اوس دې ته زکات ولې ویلی شي؟ زکات ورته ځکه ویلی شي چې دا د مال پاکوالی دی، دا د انسان د اعمالو پاکوالی دی، په دې باندې الله تعالی د انسان له پاکوي. او هر کله چې انسان له الله تعالی پاک کی او الله تعالی یو څیز ته پاک ویلی دی او دغه انسان په دغه کار کې اخته شي نو قد افلح المؤمنون، الله وی مؤمنان کامیاب دي. اوس بل ځای کې وی قد افلح من زکاها، بل ځای کې وی قد افلح من تزکا. دغه ځای کې ذکر کړي چې ځان پاک کړو دغه کس کامیاب دی، او وی قد افلح المؤمنون، نو دا دواړه چې را یو ځای کې نو چې چا خپل ځان پاک کړو دغه کس مؤمن شو، چا خپل ځان پاک کړو په دغه کس کې ایمان راغی. که موږ غواړو چې زمونږ ایمان تر تازه وي، که موږ غواړو چې زمونږ ایمان پاک وي، د هغې لپاره په قرآن کریم باندې عمل کول پکار دی. نو فرجعوا هو ازکا لکم دا ډیره بهتره خبره ده ستاسو دپاره او ډیره پاکه خبره ده. والله بما تعملون علیم. اوس هغه انسان دننه ناست دی، تا ورته اوازونه وکړل، هغه اوازونه وویرېدل خو تا جواب درنه کړ. نو والله بما تعملون علیم، الله په هغه څه باندې چې تاسې کوئ خبردار دی. په دې باندې هم پوهېږي چې هغه د تا سره زیاتې کوي، په دې باندې هم پوهېږي چې ته ورته د کور مخې ته ولاړې او اوازونه ورته کوې. دلته په دې مخ کې فرجعو کې که موږ وګورو نو دلته یو بلې خبرې طرف ته هم اشاره کړې ده چې بیا د کور مخې ته تاسو مه ودرېږئ. لکه اکثر خلک د چا کور ته راشي ور ورته یو پیره وډبوي، بله پیره بله پیره، نو چې تر څو پورې د کور نه څوک راوتي ني تر هغې پورې ورته دې کور ته مخې ته ولاړي. عمر رضی الله تعالی عنه له یو صحابي راغلی و، یو پیره یې اواز وکړو، عمر رضی الله تعالی عنه ونرېد، جواب یې ورنه کړ، بیا یې وکړو، درې پیرې یې وکړو، دی بیا واپس شو. عمر رضی الله تعالی عنه وی دا د فلانکی आवाज نو وی ورشه आवाज کې وته چې هغه ته आवाज کې هغه واپس راغی او ته وی تا आवाज نو کول واپس ولې لاړې. صحابي وته فرمایل ما د نبی علیہ السلام نو ورېدلی چې درې پیرې د چا کور ته आवाज وکړو هغه له جواب درنه ک بس بیا واپس شه. عمر رضی الله تعالی عنہ وته وی ک چرته تا دا سينو کړه نو ما به تعالی سزا درکړې و چې نبی علیہ السلام وی چې د درو आवाजونو نه رسته واپس شو ته واپس شوی نه ما به تعالی سزا درکړې و. هغه مؤمنانو هغه کاملو هغه ته الله تعالی مؤمنان وی دي رضی الله عنهم ورضوا عنه، ولی ځکه هغه عمل په قران کریم باندې کو، هغه عمل نبی علیہ السلام په احکاماتو باندې کوي. نو کوم غواړو چې زمونږ په معاشره کې اصلاح راشي، کوم غواړو چې زمونږ تعلقات برابر وسیږي، کوم غواړو چې زمونږ نه فتنې او فسادونه ختم شي، د دغه لپاره قران کریم ته ناسته دې کې مونږ ته الله تعالی کوم خبرې ذکر کړې دي هغه خبرې په خپل ژوندۍ کې راوصل، هغه نه رسټو بیا خوشحالي ده.